بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 48 نمبر درس دی. نن درس کې به هم مونږه د اودس باره کې خبره کوو چې اودس ولې ضروری دی، د څه د پاره لازمي دی. نو دغه ان شاء الله نن درس کې مونږ وایو. لا تجوز، لا معنا ده نه، تجوز معنا ده جایز کیږي. نه جایز کیږي الصلاة منز الا معنا ده بغیر یا سیوا، با جاره معنا ده سره، او وضو معنا ده اودس. دلته کې فرمای مصنف رحمه الله کې لا تجوز الصلاة منز نه جایز کیږي، منز نه جایز کیږي الا بالوضوء، سوا د اودس نه، بغیر د اودس نه. الا معنا سیوام کولی شي، بغیر هم کولی شي. نو دا بغیر دلته لږ مناسب راځي. لا تجوز الصلاة منز نه جایز کیږي الا بالوضوء، بغیر د اودس نه، بغیر د اودس نه. منز بغیر د اودس نه نه جایز کیږي. د منز لپاره اودس ډیر لازمي دی. حدیث کی راضی لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضع. د صحیحینو حدیث ته وی لا تقبل الصلاة منز نه قبلیږي من احدث چې چا اودس نوي حتى يتوضع تر کومه پورې چې اودس نه کړي، چې تر کومه پورې د اودس نه وي کړي تر هغه پورې ستا منز نه قبلیږي. نو دا اودس چې دا د منز لپاره ډیر لازمي شو. دغه شانته بل ځکه دلته اوس فرمای ولا يجوز، و معنا ده او د تجوز معنا دم جایز کیږي، د يجوز معنا هم د جایز کیږي. ها خدا تجوز د مؤنث د پر راځي، صلات مؤنث ته نو ذکر ورله تجوز دا د مؤنث صيغه رااله، او يجوز واحد مذکر صيغه دا د مذکر د پر راځي. نو تجوز د مؤنث د پر او يجوز چې دا د مذکر د پر راځي. د دوانو معنا دا جایز کیږي. ها واو معنا دا او، لا معنا دا نه، یجوز معنا دا جایز کیږي. مسو معنا دا مسکول، لاس وړل، لاس لګول، لاس وړل، مسکول، لاس لګول. المصحف الشریف، مصحف معنا دا مجلد کتاب چې دوو طرفونو د دوانو طرفونو ته ورته جلد لګېدلی هغې ته وایي، خو دلته د مصحف نه مراد قرآن شریف ته جي. المصحف الشریف د دې ټول معنا دا قرآن شریف. الا بالوضوء، الا معنا دا بغیر یا سیوا، او با جاره معنا ده سره، الوضو معنا ده اودس. ولا يجوز او نه جایز کیږي مس المصحف الشریف، قرآن شریف له لاس وړل الا بالوضوء، سوا د اودس نه، بغیر د اودس نه، بغیر د اودس نه قرآن شریف له لاس جایز نه دی. بغیر د اودس نه قرآن شریف له لاس وړل دا جایز نه دی. بغیر د اودس نه قرآن شریف سره لاس لګول دا جایز نه دی. نو دا دوه خبرې وشوې، ځکه قرآن پاک کې الله پاک پخپله فرمایي لا یمسه الا المطهرون. د قرآن پاک له لاس، قرآن پاک له دی یعنی پاک خلق لاس وړي. لا یمسه لاس ته ورله نه لګئ، لاس ته نه وړي ورله، الا المطهرون بغیر د پاکو خلکو نه، بغیر د پاکو خلکو نه دی. دا نور بغیر د اودس خلکو والا، بغیر اودس والا خلک دی والله بیا وی قرآن شریف له لاس نه وړي. خجی الذي معنا دا کم چې واظوبه معنا دا مداومت کول، همیشه والی کول، همیشه یو کار کول. نو همیشه والی کول، همیشه والی کول. علا معنا دا باندې، وضو معنا دا اودس، استحق معنا دا
حقدار حقدار الثواب د ثواب یعنی د نیک اعمالو د بدلی د ثواب و معنا د او رفع معنا د اوچت اوچت اوچتوالی اوچت الدرجات درجه وي چې کومه درجه انسان له الله اوچتای درجه فی معنا د کی او آخرت معنا د آخرت کی یعنی قیامت کې الذي کم چې واظبا همیشه کم کس چې دلته د الذي معنا د کم کس چې کاغه مذکری که مؤنث وي کم کس چې واظبا همیشه والی کوي علی الوضوء په اودس باندې یعنی مطلب دا دی چې کم کس همیشه اودس کې اوسیږي استحق الثواب دا د ثواب حقدار دی دا د ثواب حقدار دی ورفع الدرجات او د درجې اوچتیږي فی الاخرت په آخرت کې الله پاک بدله ښکلې بدله ورکوي او د درجې به په آخرت کې اوچتوي کم کس چې همیشه په اودس کې اوسیږي او یو حدیث کې راځي وایي کم کس چې همیشه په مداومت کوي په اودس باندې همیشه اودس کوي نو دغه کس په د ماته شهیدن دا به شهید مړ کیږي و معنا د او وضو معنا د اودس شرط معنا د شرط لازم شرط معنا د لازم یا ضروری لام جاره معنا د پاره او صحت معنا د هر عیب نه پاک صحیح تندرست صحیح الصلاة معنا د منز الوضوء شرط لصحة الصلاة د منز صحیح کېدلو دپاره اودس شرط دی الوضوء اودس شرط دی لازم دی ضروری دی لصحة الصلاة د منز د صحیح کېدلو دپاره د منز د صحیح کېدلو دپاره اودس ډېر لازمي دی نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام